دې مړ کا او لسه دا تاسو نه تپوس کوي تاسو نه تپوس کوي د دې ماشومانو دا اوښکې د دې ماشومانو دا اوښکې دا د اشتغردار فرد نه تپوس کوي چې راپاسه او رښتیا خبره وکړه راپاسه او په دې ماشومانو په سر باندې لاس راکاږه او ملګرو په ورځ د محشر به ما او تا نه هم تپوس کېږي چې ظلم کوونکی زیاتی کوونکی هم دومره ګناهګار دی څومره چې هغه کس چې په هغه ظلم باندې خاموش پاتې شي که چېرې موږ نن دا تپوسونه کوو دا رښتیا ونه وایو نو سهارلا د دې ماشومانو په شان نور ماشومان به مو جوړېږي قسم په خدای چې نه پرېږدي جوړوي والا راځئ چې د زیرالله تپوس وکړو راځئ چې د دې ریاست نه تپوس وکړو راځئ چې د هغه ادارو نه تپوس وکړو چې په نیمه شپه د دې ماشومانو پلار پاسو او ګرفتار یې کړه او نن یې یو بل یا بل پرې ولګاو چې دا دهشتګردو زه د دې سیمې مشرانو او عالمانو ته یو خبره کوم او هغه دا چې کله دې ماشوم د څڅېدلو اوښکو تپوس مو نه کړ خدای شته دی چې نه ستاسو په خبرو کې څه برکت پیدا شي او نه ستاسو خبرې ته بیا څوک غوږ کېږي ځکه چې نن وخت دی چې موږ راپاڅېږو د خپل ځان تپوس وکړو او کله هم چې داسې قوم راپاڅېدلی دی او د خپل ځان تپوس یې کړی دی د هغه په شا د هغه په وړاندې لوی کوبران بیا ټیټ شوي دي د خاورې ته وګورئ دلته کې به د خان د اجازت نه بغیر څوک نشو کېناستلی دې سیمې ته وګورئ دی کې به د خان د اجازت نه چا په جومات کې ملا هم نشي نیولی نن آزاده ده نن زه او ته آزاد یو نن زه او ته خوشحاله یو ځکه چې تاسو اتفاق کړی او د هغه جابر خلاف هم جنګ وکړو او نن موږ آزاد یو راځئ چې نن یو تېره بیا د هغه جابر خلاف راپاڅېږو کوم چې د ریاست په شکل کې دی کوم چې د پښتون د دشمنۍ علمبردار دی کوم چې ما ګرفتار کړي او بیا به په سړک باندې وارتئ وایي دا دهشتګرد دی راځئ چې د هغه نه تپوس وکړو او د هغه نه تپوس ښه طریقه دا ده چې د دې په درېیمه باندې راټول شو د دې په څلوېښتۍ باندې راټول شو او یو داسې تحریک شروع کړو چې دا اشنغر تحریک د ټولې دنیا د هغه سره کړو ټول پاکستان د هغې سره کړو او د دغه قبیحه لاسونه چې د دې ماشومانو په پلار یې په سینه باندې ویشتو د هغه نه د دې تپوس وکړو ملګرو زما اخري تجویز دا دی زما ډېر تقریر نوټ کې نه یم خو ما بېګا د ملاستې نه وړاندې یو فیصله کړې وه هغه دا چې د زیرالله په ما باندې یو قرض دی او هغه دا چې زه به په دې جنازه کې رښتیا وایم زه به په جنازه کې د دې ماشومانو د قاتلانو نشاندهي کوم ما خپل فرض پوره کړه اوس تاسو ته وایم چې قومه راپاڅېږئ کومه ورځ تاسو کوښوئ او زه خاموش به ستاسو سپیي زه به ستاسو خدمتګار یم او کم از کم یو داسې تحریک چلوو چې دغه خلکو نه د زیرالله تپوس وکړو که په دې وطن کې دې دلته نه کېږي پېښور کې کېږو اسلام آباد کې کېږو او ټوله دنیا داسې ولړزوو چې دا اشنغر بچی په سمن شوی دی موږ د هغې تپوس کوو ملګرو د جنازې نه فورا پس تاسو د هر کلي چې یو کمیټي سازه کوئ او د هغه په درېیمه یا په هر تاریخ باندې د هغه د قبر خواته راټول شئ ټولو لسته یقین دی چې دا ټوله صوبه به تاسو سره وي دا ټول پاکستان به تاسو سره وي خو که تاسو راپاڅېدئ او که تاسو راپاڅېدئ او وایه چې د دې ماشومانو تپوس به وشي نو خدای قرآن کې وایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم څو پورې چې یو قوم د داسې حالاتو بدلېدو لپاره نه وي راپاڅېدلی خدای وایي زه د هغوی حالات نه بدلوم نو ملګرو دا خبره کوم درته
چې ظلم هغه وخته پورې تر څو پورې چې د ظلم خلاف ولس دی راپاڅېدلی زیاتې تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې په زیاتي باندې ولس پوه نه وي دلته ظلم هم انتها ته رسېدلی دی دلته زیاتې هم انتها ته رسېدلی دی نو باید چې موږ دا فکر وکړو موږ دا سوچ وکړو چې زموږ تپوس دی نور څوک وکړي هغه نور څوک موت ته وژني هغه نور څوک موت ته والله که پرېږدي هغه نور څوک موت ته والله که په عزت کې لیدل غواړي هغه نور څوک زما ستا د دې بچو اوښکې وچول نه غواړي بلکې د هغوی له مزه دا ورکوي چې زما ستا بچی زه په کور کې زما ستا خور په کور کې زما ستا مور دا څنګه ژړېدلي او خندا هله خوند کوي چې په ګاونډ کې ورسره ژړایي ښایسته بچی په محل کې هله ښه ښکاري چې د زیرالله بچي ته ژړایي ورسره په جونګله کې ناست دي دوی نه حکومت غوښته دوی نه د حکومت خلاف وو دوی نه د افسر خلاف وو دوی نه د ایجنسو خلاف وو د ده د پلار غټه ګناه دا وه چې هغه د یو مزدورانو د مرستې دپاره د یو جرنیل د بچي سره ښکر ژینګولی و او د هغې سزا هغه ته دا میلاو شوه چې ستاسو په وړاندې باندې ده ملګرو دغه شان تحریکونو کې د تګ هرګز مطلب دا نه وي ګینې چې یو سړی اقتدار ته دې پرې ورسېږي خو یو خبره ده چې موږ او تاسو الحمدلله انسانان یو اشرف المخلوقات که چېرې موږ او تاسو صرف د ځان غم کوو موږ او تاسو صرف د خپلې خېټې د ډکولو غم کوو موږ او تاسو صرف د خپل بچي د خوشحالولو غم کوو موږ او تاسو صرف د خپل بچي خېټه ډکوو نو یو خبره یاد لرئ چې دلته دوه مخلوق اوسېږي یو ته حیوان وایي بل ته انسان وایي دواړه د خدای مخلوق او د دواړو مخلوقونو څه خبرې مشترکۍ د خېټې مسله د حیوان هم ده او د خېټې مسله د انسان هم ده د بیمارۍ مسله د حیوان هم ده او د بیمارۍ مسله د انسان هم ده یاد لرئ ستاسو په کور په بلۍ ناسته چرچونه هر وخت یې پاسي او بچي له چینجۍ راوړي خېټې یې ډکوي تا ته یې نه دي ویلي چې زما بچي له چینجۍ راوړه نو که ته هم هغه شانتې د صرف د بچي خېټه ډکوې نو تا چینجونه کې څه فرق پیدا پاتې شو ته کوې چې زه بچي راوړم نو زما ستا کور کې ځناور شته که نه هغوی هم بچي راوړی شي نو که دغه کار زما ستا شي نو هغه ځناور هم او تا کې څه فرق پیدا شي ملګرو انسان هغې ته وایي چې د خپل بچي د اوښکو وچولو سره د داسې مظلومانو بچو اوښکې هم وچېږي حیوان دغه شی نه کوي انسان یې کوي او ما او تا باندې یو قرض هم شته دی د دې ژوند د الله تعالی یو ډېره لویه انمول تحفه ده چې تا ته یې راکړې ده که چېرې نن هم د یو سړي ټایم پوره شي د مرګ او هغه د ټولې دنیا سره او سپین راجمع کړي او وایي چې 15 منټه دې زیات شي نو د ټولې دنیا سره او سپینو باندې 15 منټه ژوند نه میلاوي راځه چې دواړه هم دا منټونه وشمارو چې ما ته څو منټونه تېر کړه راځه چې ما ته دا ګنټې وشمارو چې څو ګنټې هم تېرې کړې اوس دغه ګنټو کې دغه منټونو کې د خدای د دې مخلوق دپاره ټیم ورنه کې ستا په ژوند کې د دوی حق شته ستا په ژوند کې د خدای د مخلوق حق شته چې د زکات په شکل کې وله ورکړې او راپاڅېږي د هغه خلکو کوم چې سوچ یې کم دی فکر یې کم دی تقسیم دی هغې ته خو کم از کم د نصیحت د یووالي د ورورۍ د مینې د محبت یو دوه خبرې خو وکړي که نه هغې ته خو کم از کم دا وښیه چې دوست دې څوک دی دشمن دې څوک دی هغې ته خو دا وښیه چې په کومه لار د تګ نه پس ستا ژوند کې به سوکالي راشي کوم هغه نظام چې په دې دنیا کې راشي چې د داسې یتیمانو اوښکو سترګې پکې وچې شي او ملګرو دا ما او تا باندې فرض دا حقوق العباد دی د الله عبادت او د هغه د مخلوق په عبادت کې ډېر لوی فرق دی خدای پاک منځونه نه کوونکي ته معافي ورکولی شي خدای پاک نور ګناهونو کوونکو ته معافي ورکولی شي خو د داسې ماشومانو سترګو اوښکې چې نه وچوي خدای هغوی ته معافي نه شي ورکولی ځکه چې دا حقوق العباد کې راځي حقوق العباد خدای نه معاف کوي راځه چې حقوق الله په هغه ځای کې پرېږدو
هغه ته دغه فیصلې پرېږدو خو د حقوق العباد دپاره راپاڅېږو څو وخت ورکړو او د مظلومې طبقې مرسته وکړو ظالم که د کعبې که د اسلام آباد که د پوج مشري که د عیسای مشري چې د هغه خلاف رښتیا خبرې وکړو او دا ووایو چې د زیرونا قاتلانو یو خبره یاد لرئ د یو مزدور د لیډر قاتلانو یو خبره یاد لرئ چې قوم اوس بیدار دی ولس اوس بیدار دی هر څوک تاسو په اخبارونو کې په میډیا باندې دا خبرونه وچلوئ چې یو دستګردو د اشنغر خاوره ګواه ده چې یو مزدورو یو بېګناو کار څونه ته وویې چې 3 ګنټې داسې یو کړې را سره په بېوقوفو یخرو د درګۍ په کلا کې ناست د چنچڼې بچی دې په پنجره کې بند کړی او د خیبر ایجنسۍ په سرحد در سره 3 ګنټې ډزې کوي دا ولس یې نه مني دا خلک یې نه مني د دې دپاره ملګرو د بیدارۍ ضرورت دی د دې دپاره د هغه سوچونو سره د تګ ضرورت دی کوم چې په صحیح معنو کې ستاسو نمایندګي کولی شي د دې دپاره د هغه سوچونو ضرورت دی کوم چې د الیکشن دپاره نه بلکې د دې ولس دپاره هلې ځلې کوي د دې دپاره د هغه خلکو سره د تګ ضرورت دی کوم چې د ځان دپاره نه د دې ماشوم د اوښ د سترګو د اوښکولو دپاره تاسو ته لګیا دي ملګرو راپاڅو به او د دې ظلم د دې جبر ابتدا دا نه ده د دې نه وړاندې ډېر د زیرولا په شانتي مرسته کوي لوی خدای به تاسو له ګټه درکوي او که چېرې موږ غلي پاتې شو نو موږ دومره مجرمان یو څومره چې د دې ماشومانو پلاران قاتلان مجرمان دي موږ دومره ګناهګار یو څومره چې هغه خلک چې د تورې شپې د ګرفتارۍ په بانه بوتو او بیا د خیبر ایجنسۍ په دره باندې وایي په 3 ګنټې په مقابله کې وښوده داسې دروغجن حکمران باندې لعنت شه داسې دروغجن مشرانو باندې لعنت شه او ملګرو حق ویل دا زما ساتنه دی حق به وایو ولس ته به وایو چې توره شپه نه ده سبا هم راتلونکی دی شپه کار څومره اوږده شي شپه کوم راز څومره زیاته شي خو ملګرو دا قوم دا ولس دا قوم دا ولس دا به یو ورځ راپاڅېږي نو ښه دا نه ده چې د زیرولا غوندې کې د مو انتظار وکړو ښه دا نه ده چې داسې ماشومان نور وجلو او بیا راپاڅېږو او که نه دا ابتدام ده او دا اختتام هم دی نن راپاڅېږو نن ولس خپله یو خبره وکړي چې هغه ټول خلک چې آینده دپاره دلته کې د ګرفتارۍ دپاره راځي د دوی جوړ شوي قانون کې دا دي چې د هغه علاقې د کلي مشر به ورسره وي خپل شناخت به ورته ښیي چې زه پلانکی یم اف آی آر به ورته ښیي چې په دې اف آی آر کې ګرفتاروم او تاسو ټولو ته یو خبره کوم چې آینده دپاره کم کلي کم پولیس کم ایجنسي هم درشي یاره لوډ سپیکر خو هر چا په جوماتونو کې لګولي کړي خر چې ورک شي اعلان پکې کوئ د پلانکي خر ورک شوی دی نو د حق اواز هم پکې کوئ چې کلي راوځه توره شپه ده پولیس راغلي دي نور پوجیان راغلي دي او دا کس ګرفتاروي چې یو تپوس دې وکړي چې اف آی آر راته وښیه که چېرې د ده د ګرفتارۍ په وخت کې دا